د افغان سولې په تړاو کې یو ځل بیا زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته خپل سفر پیلوي، خو د موقتې ادارې طرحه هم له افغان سیاسیونو او حکومت سره شریکه شوې ده چې افغان حکومت په کلک غبرګون سره وایي چې د افغانستان د ولسمشر کاري دوره هم مشخصه ده او هر څه په قانون کې واضح راغلي دي او لیکلې طرحې د هیڅ چا لخوا څخه ګټوره نشي تمامیدلی. خو بالعکس که یو خوا څخه دغه طرحې ته ځیر شو، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلکلین هم افغان ولسمشر محمد اشرف غني ته یو لیک استولی دی چې دغه لیک هم په کور دننه له ګڼو غبرګونونو سره مخامخ شوی دی. حکومت پلوه کسان دغه لیک ته توند غبرګون څرګندوي او وایي چې د دوی په فرمایش باندې سوله په افغانستان کې نه غواړي. بالخصوص امرالله صالح تېره ورځ په خپلو څرګندونو کې ویل چې د داسې یو ننګین سند په پای کې به لاسلیک ونه کړي چې سوله په افغان ولس وتپل شي، ځکه چې دا نشي کولی د افغان ولس راتلونکی تضمین کړي. خو په ټوله کې رښتیا هم د افغان سولې خبرې اوس مهال په کوم حد کې بللی شو او د بریا لپاره یې څه کول پکار دي؟ غواړم په دې اړوندو مسایلو خپل بحث ته دوام ورکړم له ښاغلي ډاکټر کمال سادات د سیاسي چارو له شنونکي سره چې همدا شیبه له موږ سره په ژوندۍ بڼه وصل دی. سادات صاحب سلام او وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. ډیره مننه صبور، ګهیځ په خیر. مننه. کور مو ودان چې زموږ بلنه مو منله. غواړم چې لومړۍ پوښتنه د افغان سولې په اړوند مطرح کړمه. ښاغلی سادات، څه فکر کوئ چې روان بهیر موږ کومې خواته بیایي او لیدلوري او دریځونه څنګه دي؟ لومړی خو دا چې په ټوله کې د سولې دغه کوم پروګرامونه چې روان دي په دې وروستیو څو کلونو کې، نو دا د ستایلو وړ دي. موږ هیله لرو چې په افغانستان کې نور خو سوله راځي، لیکن دا چې دغه سوله به څنګه وي، آیا په دې کې به هم ځینې کسان فساد وکړي یا شخصي ګټې به مطرح کړي، یا به ځینې داسې کسان رامنځته شي چې هغوی ته به د شخصي ګټو په پرتله ملي ګټې چې دي هغه ډېرې معتبرې وي. جناب جمهور رئیس جناب صالح صاحب، همداشان نور ملګري محب صاحب، د دوی دا صلاحیت لري چې او دا مسؤلیت لري چې د افغانستان اوسنی بهیر کوم طرف ته بوزي او څنګه په افغانستان کې دایمي سوله رامنځته کړي. موږ د امریکا د دغې طرحې هرکلی هم کوو، لیکن اوس دلته مهمه خبره دا دی چې څنګه د دغې طرحې خلک هم حکومت هم نور کسان چې دي هغه هرکلی وایي. صبور، تاسو ته معلومه ده چې ځینې سیاسیونو د دغې طرحې هرکلی وکړی، لیکن حکومت په احتیاط سره ګامونه واخیستل، یا یې تر اوسه پورې دغه طرحه په ټولو اړخونو سره نه ده څېړلې، په خپلو منځونو کې سلا مشورې نه دي کړي. نو مهمه دا ده چې دوی سلا مشورې ورکړي او د خلکو سره چې دی وګوري، د هغوی نظرات هم راټول کړي. صبور، تاسو ته به یاد وي چې ډېر محترم خلیلزاد صاحب رښتیا هم موږ د هلو ځلو نه مننه کوو. کوي کارونه یې وکړل، آرام یې هم ونه کوي او په څو 72 ساعتونو کې دلته په افغانستان کې ډېر بېلابېلو کسانو سره وکتل. لیکن زموږ پوښتنه دا دی چې نه یوازې په افغانستان کې څو تنه یا ځینې جنګ سالاران یوازې دا کسان نه دي، دلته ډېر کوي کسان شته دي چې هغوی سره باید په سلا مشورې وشي، هغوی سره نظریات شریک شي. زه به مثال درکم، د لوی پکتیا نه د چا سره وکتل، د لوی کندهار نه صرف د جلاتماب جرهي کرزي صاحب نه علاوه نور د چا سره وکتل. همداشان په نورو اړخونو کې جناب صبور وګورئ، دلته دغه ایوډونه، مډالونه، تاسو د نړیوال مډالونه، تاسو دغه پاس ستراتیژي وګورئ. دلته زموږ په افغانستان کې داسې ځوانان شته چې هغوی موږ ولیږل نورو هیوادونو ته پیس امبیسیډرز یا د سولې سفیران شول. په نړیوالو تر ټولو سترو د سولې په کنفرانسونو کې ګډون وکړي، د ملګرو ملتونو په کنفرانسونو کې ګډون وکړي، د سولې نړیوالو سفیرانو سره کېناستل. آیا د سولې ملي عالی شورا د کوم مصالحي شورا چې ده، دغه د سولې چارې وزارت یا جناب خلیلزاد صاحب دغو کسانو سره دی ونه ګوري؟ ښاغلی صبور، هغه کسان چې هغه د سولې په اړه نړیواله تجربه ولري، د 100 نه زیاتو هیوادونو
په دې لیول باندې ایوارډونه مډالونه اخیستي وي د زموږ ځوانان دغه خلک حق نه لري. بله خو ښاغلی سادات اساسي پوښتنه دا ده چې اوس مهال که چیرته د ملي اجماع مسله رامنځته کیږي یا هم لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله چې له بېلابېلو خواو سره د سلا مشورې وشي، موږ او تاسې د لویې مشورتي جرګې چې د سولې لپاره جوړه شوې وه د دې هم شاهدان وو. له بېلابېلو ولایتونو څخه ځوانانو سپین ږیرو ګډون کړی و، خپل نظریات یې شریک کړه او ولسمشر هم ویل چې ولس ماته د سولې د لارې نقشه راکړې ده او موږ به همدغه تطبیقوو تر څو سولې ته لاسرسی پیدا کړو. نو څه فکر کوئ چې آیا دغه د جرګې مشورې ناقصه وې، موږ او تاسې سولې ته نشي رسولی، باید له څره دغه لیده کاته د بېلابېلو خواو سره وشي، سیاسیونو سره وشي، مطرحو څیرو سره وشي؟ بالکل مشورتي لویه جرګه ډیره قوي جرګه وه. جناب جمهور رئیس ته یې سلا مشورې ورکړې. د هغې سلا مشورو مطابق 15,000 طالبان ورونه محترمین چې دي هغه خلاص شول. د سولې پروسه لا ګړندۍ شوه. حکومت یو سیاسي جرأت پیدا کوي، یو ملي جرأت پیدا کوي. وایي بل چې ملت ورسره په ټولو معناو سره ولاړ دی. لیکن د دې ترڅنګ هغه ځینې نورې مشورې چې دي چې هغه مخورو کسانو سره کتل کیږي. ځینې کسان دي چې د سولې په اړه په نړیواله کچه تجربې لري، د جیبونه یې مصرفونه کړي دي، په نړیوالو کنفرانسونو کې برخه اخیستې ده. جناب صبر صاحب که څوک یوه پروژه یو پروګرام یوه طرحه ښه په کامیابۍ سره مخته بیول غواړي نو هغه بیا له تجربه کارو کسانو سره ګډون خبرې کوي، هغوی نه سلا مشورې اخلي. مثال به یې درکړم، ولې په سودان کې سوله رامنځته شوه، ولې په نورو هیوادونو کې سوله رامنځته شوه؟ دا ځکه چې هغوی له بېلابېلو اړخونو سره لیدنې کتنې وکړې. زموږ لاړو هلته، زموږ ځوانان لاړل هلته، د هغوی هغه تجربې یې راواخیستې، دلته کنفرانسونه ورکړل موږ نورو ځوانانو ته. نوره همداشان یوازې څو کسان نه دي په افغانستان کې چې یوازې څو کسان دي دوی ورسره ودي وګوري بس. داسې هم نه کېږي چې د یوې کورنۍ 2 کسانو سره وګوري او په میلیوناو اړخ چې دا هغه پاتې شي. تاسو باور وکړئ، تاسو یقین وکړئ، زه په ټول اخلاص سره په وطني مینې سره در سره وایم چې قسم د که په دې کې زموږ مطلب بل څه وي. موږ ته خلک ټلیفونونه کوي، موږ ته خلک میسیجونه کوي، شکوا او شکایت کوي چې د زموږ په سیمه کې مشران نشته، ولې موږ دلته یوې خواته غورځېدلی یو. په دې لحاظ چې آریانا تلویزیون بیا ستاسو غوندې شخصیتونه صبور صاحب دغه موږ خپل پیغام رسول غواړو. نن سبا کې ایوه اړخ نه بل اړخ د پیغام رسولو ښه طریقه میډیا ده. تاسو ولیدل چې د بهرنیو چارو وزارت ایران په دغه ترکیه ناسته کې شامل کړي، لیکن ایران ته هغوی ته رسمي خبر نه دی ورکړی. ایران له څه شي نه خبر شو؟ له میډیا مطبوعاتو نه خبر شو. نو مطبوعات دومره مهم رول لوبوي. موږ د اریانا ډېر پیاوړي تلویزیون له لارې دوی ته په ټولو معناو سره په قومي لیول، په سیاسي لیول، په سمتي لیول، همداشان په نورو اړخونو کې پیغام رسول غواړو چې داسې سیمې چې هغه د جرګو مرکو وطن دی، داسې سیمې چې هغه د افغانستان اوسنی قشه دی، ته د حل لار پیدا کولی شي، ټول ملت پرې غونډېدلی شي. دا پیغام رسوو چې د بله خو ښاغلی سادات په افغانستان کې یوه ستونزه لا هم محسوس ده او عملا یې موږ تاسې وینو که سیاسیون دي که رهبران دي که چیرته دوی د نظام یوه برخه وه نو هر څه سم دي، که له نظام څخه بهر و ممکن په غیر مستقیم ډول د دوی ګټې هم تامین وي، خو بیا هم خپلې نیوکې په نظام باندې لري او نیمګړی یې بولي. نو څه فکر کوئ چې دغه راز حالت ته بدلون ورکولو لپاره څه لارې چارې باید په مد نظر ونیولی شي تر څو رښتیا هم که هغه سیاسون په دننه د نظام کې دی یا له نظام څخه بهر دی په یوه واحد غږ سره د سولې غوښتونکی شي او هغه هم په حقیقي معنا سره او بالاخره موږ او تاسې د هم ورته لاسرسی پیدا کړو؟ موږ د هغو خلکو له جملې نه یو چې چا سره په شخصي کلیوالي یا د صنفیتوب هم ملګرتیا ولرو بیا دې پرېږدو. تاسو ګورئ دلته زما شاته د لومړۍ مېرمنې ډېرې محترمې جلتماب لومړۍ مېرمنې جلتماب جمهور رئیس عکس دی زما په شخصي کور کې. نو موږ هغه څوک نه یو چې نظام نه ووځو، چوکاټ نه ووځو بیا نیوکې شروع کړو. موږ په هغې وخت کې هم دا نارې وهلې صبور صاحب چې د راشئ زموږ دفتر ته فساد چې چیرته وي زموږ نه شروع کړي. مثال مې یو درکړی. بله خو آیا ټول سیاسیون هم داسې بللی شو؟
بله لیکن خبره دا ده چې بله داسې کسان شته چې ګټه وي بس ښه سړی دی، یو څوک چې ګټه یې نه وي بیا بد سړی دی. لیکن زموږ هدف دلته دا دی چې کله چې د بون کنفرانس په جرمني کې جوړ شو، هغې کې یوه لویه تېروتنه دا وشوه چې زموږ نړیوالو ملګرو مننه کوله، هغوی مرستونه داسې کسان سپورټ کړل چې هغوی اوسه پورې ملیشاوې لري، هغوی ټنکونه اوس یې ټنکونه پټ کړي دي، سپکې درنې وسلې لري. ولې هغه کسان سپورټ شول؟ ولې په دې 100 کلونو کې داسې کسانو باندې سرمایه ګذاري ونه شوه چې هغه ملي شخصیت راپورته کړي؟ په د دومره مصرفونه په وژنو په قتلونو باندې وشوي، آیا داسې شخصیتونه په افغانستان کې کم دي؟ اوس به په دې نوې پروسه کې بیا په موږ باندې هغه کسان وسله جنگ سالاران راغونډوي. پلار یې مړ شي زوی را ژوندی شي، پلار یې سپین ږیری شي زوی را ځوان شي. تر کله؟ زه مې خپل مشر ته څخه احترام لرم، لیکن هغه مشر چې ما جنگ ته نه هڅوي، هغه مشران چې زموږ ځوانان په بې اتفاقۍ ته جنگ سالارۍ ته ډلبازۍ ته نه هڅوي، موږ د هغې ملي مشر چې په هغه په رښتوني ډول مشر وي، چې په هر مذهب وي، چې په هر فکر وي، چې د هر ځای وي، چې د هرې ژبې وي، زموږ مشر دی، موږ سلام ورته کوو. لیکن نړیوالو نه مو غوښتنه دا ده، صبور صاحب دا زما غوښتنه نه ده، دا د میلیونونو کسانو غوښتنه ده. زه د افغانستان د خلکو په استازیتوب درته غږیږم چې که چیرې بیا په موږ باندې جنګ سالاران مسلط کوئ، بیا نو دغه د بون کنفرانس چې نتیجه ورنکړه، جنګونه روان دي، د ترکیې به هم نتیجه ورنکړي، نو موږ ته داسې کسان رامخکې کوي چې هغې باندې خلک راغونډ شي. بله، خو اوس مهال موږ په کوم مسیر روان یو؟ آیا غوره شوې لاره موږ تاسې خپل هدف ته رسولی شي، یا دا چې نه لا هم دلته ګڼې ننګونې پر مخ کې دي، یا هم دلته موږ او تاسې بیا هم خدای مه کړه د شخصي غوښتنو ښکار به وګرځو، ولو که دلته د سولې خبرې هم مخ ته ځي، نو دا به مقطعي وي او ثبات به له ځانه سره ونه لري؟ ګورې، ډېره مهمه پوښتنه ده دغه. زموږ دلته څه کسان دي یا په حکومت کې نشته یا په حکومت کې نه وو، یا هغه پټې څیرې دي چې هغوی باندې باید کار شروع شي، هغوی سره سلا مشورې وشي، قدم په قدم هغه خلکو ته په ذهنیت کې ور واچولی شي چې څنګه دغه کسان یو څوک باید رامنځته شي. یوه بله خبره دا چې څنګه به موږ دغه هدف ته ورسېږو. که زه ستاسو په سوال باندې تفسیره وکړم چې یوازې ځینو کسانو سره تفسیرې شي او لوی لوی قشرونه، لوی لوی سټې چې دي هغه پاتې شي. خا د بون کنفرانس کې کومې اړخونو باندې به خبرې کیږي؟ موږ سره سیمه ییز ملاتړ شته، موږ سره د ګاونډیو ملاتړ شته، موږ سره نړیوال ملاتړ شته. صبور، زه پوهېږم چې تاسو ښه تجربه لرئ او د افغانستان دغه لنډ تاریخ موږ تاسو ته په ژوندۍ بڼه باندې معلوم دی، عیني شهیدان یو. لیکن دلته مهمه مسله دا دی چې تر څو پورې چې دننه په افغانستان کې قوي والی راغلی نه وي چې خلک ملي اجماع ورته وایي، یا د سیمې د ګاونډیو په سطحه، همداشان هغه هیوادونه چې دلته په افغانستان کې د بیا رغونې ترڅنګ د تروریزم په اړه وجنګېدل، هغوی قوي ضمانت ناټو، همداشان د اروپایي هیوادونه، ملګري ملتونه، که چیرې دوی قوي پروګرام جوړ نه کړي د دې لپاره چې که په افغانستان کې یو کومه نسبتي سوله رامنځته شوه، څنګه دغه اوږدمهاله کې لنډمهالې نه څنګه وغځوي. نو فکر نه کوم دلته د ملګرو ملتونو رول خورا ډېر مهم دی. باید دومره نظارت وکړي، دومره څارنه وکړي لکه نړیوال څارونکي چې انتخابات په شپو ورځو کې راځي، دلته باید په میاشتو پاتې شي، په کلونو پاتې شي، نظارت وکړي، څېړنه وکړي. هر چا چې بیا د سولې نه سرغړونه کوله، هغوی ته د پړې ګوته ونیسي، که چا منښته کوله، چا منښته نه کوله، دا اړخونه باید وڅېړل شي. لیکن اوس ډېر جدي کار پکار دی. زموږ د بهرنیو چارو وزارت باید دومره جدي وي چې هر مامور باید لکه د وزیر داسې فعالیتونه وکړي، هر سفیر باید دومره فعال وي، هر ورځ باید د دوی دومره د سکیجول نه د ملاقاتونو نه ډکه وي چې څو منټه وقفه به هم پکې ونه پیدا نه کړي. لیکن تاسو وګورئ سفیران صاحبان زموږ هغسې په دې مهمو شپو ورځو کې تکړه نه دي، بیداره نه دي.
حال دا چې یو سفیر د یوه هیواد په ټولو معناوو سره استازیتوب کوي. که چیرې موږ په یوه هیواد کې یو سفیر ولرو، د نورو هیوادونو سفیران هم پکې شته دي، هغوی سره د کینی ډیپلوماټیکې ناستې، سیاسي ناستې د افغانستان د سولې په اړه د ذهنیت سازي وکړي، لبیدې وکړي، چې ترڅو نه یوازې وزارت خارجه، نه یوازې ډیر محترم جمهور رئیس، بلکې الته سفیران هم د بېلابېلو هیوادونو ذهنیت د سولې طرف بله، ته خو روان دي. ښاغلی سادات، اوس مهال موږ او تاسې د افغانستان د شخړې هوارۍ لپاره که چیرته وګورو، مسله اوس په کور دننه ترینګلې بللی شو، یا دا چې نه بهرنی اړخ له کورني څخه هم خورا خطرناکه دی، باید بهرنی اړخ ذهنیت ورته آماده کړو، بهرنیان دې ته چمتو کړو، ګاونډیان دې ته چمتو کړو چې باید خپل تیر سیاستونو ته بدلون ورکړي او بالاخره موږ او تاسې د نسبي سولې ته لاسرسی پیدا کړو. که چیرې دغه جنگ خدای مکه د افغانانو په منځ کې وه، بیا هیڅ مشکله نه وه. دا قومونه ملتونو به بیرغونه اخیستي وه، هغه د سیمې په کلتور باندې به یې چیغې ایستلې وه، دغه ټول اړخونه به یې سره کینولي وه، دغه جنگ به دومره دوام نه کولی. لیکن صبور، دلته دغه جنگ د پردیو ګټو دپاره نیبتي جنګونه دي. نیبتي جنګونه په دې معنا چې یو څوک د خپلو ګټو دپاره بل څوک په خپل هیواد کې د بل په خاوره کې بل څوک جنګوي، هغه موږ تاسو یو. زموږ تاسو دغه ځوانان دغه لښکرې چې دي، دغه د بل چا د ګټو دپاره جنګیږو. نو په دې اساس د کور دننه زموږ تاسو د ګاونډیو هیوادونو په سطحه، د سیمې په سطحه، د سیمې په سطحه په دې معنا لکه روسیه، هندوستان، همداشان یو څو نور هیوادونه، دغه او د په نړیواله سطحه، په نړیواله سطحه په دې معنا چې کاناډا، جرمني، امریکا، یو شمېر نور هیوادونه، دا باید قوي اجماع د دغه په همکارۍ رامنځته شي، د دوی فکرونه راواوړي. نه یوازې دا چې دغه سوله رامنځته شي، بلکې د سولې د ټیکاو، د دایمي سولې دپاره د دوی ملاتړ روان شي. که چیرې سوله راغله، بیا هغه ورونه خویندې، هغه سیمې چې هغوی مرور دي، شکوا او شکایت لري، د هغوی په سیمه کې د بیا رغونې کارونه نه دي شوي، تر اوسه پورې موبایل نه پیژني، هغوی سره باید د بیا رغونې منظم پروګرامونه جوړ شي او په افغانستان کې قوي بیا رغونه رامنځته شي. بله، خو غوښتنه څه کېدلی شي ښاغلی سادات له طرفینو چې اوس مهال بین الافغاني مذاکرات یو څه ناڅه له ځنډ سره مخامخ شوي دي، یا هم امریکا سره چې د شوې تړون ارزونه پیل شوې ده، پر دې باندې دوی تم شوي دي چې وروسته تر ارزونې به دوی خپل سیاستونه منسجم کوي. څومره لازم او ضروري ده چې له امریکا څخه د بین الافغاني پروسه جلا کړلی شي او بالاخره دوی د یوې پایلې ته ورسیږي؟ متحده ایالاتو په دې وروستیو کې ګرچې ځنه ملګري به خفا وي، شکوا او شکایت څه شی به لري، لیکن د بیا رغونې کارونو کې د افغانستان سره د سیاست په برخه کې د ملي اردو سره په نظامي اړخونو کې خورا ډېرې همکارۍ کړي دي. دا چې په نړۍ کې څنګه داسې قوي هیوادونو سره ملګرتیا دایمي پاتې شي، لکه نور هیوادونه چې کوشش کوي، اوس پکار دا دی چې دلته افغان حکومت او نور اړخونه چې دي، طالبان یا نور، داسې یوه پالیسي خپله کړي ترڅو د سولې دغه پروګرام هم بریالی شي، افغانستان ته سوله راشي. ترڅنګ بهرنۍ پالیسي باید داسې وي چې بیا نړیوال په افغانستان باندې کومې نیوکې ونه کړي، داسې څه ونه شي چې بیا افغانستان له نړیوالو بندیزونو سره مخامخ شي. داسې کومه پالیسي غوره نشي چې هغه په ډیپلوماټیک لحاظ، په سیاسي لحاظ د نورو هیوادونو هغه تر ډیره خوښه نشي چې افغانستان اړیکې په دې نړۍ په سطحه کمزوري نشي. نو پکار ده چې بیا داسې یوه بهرنۍ قوي پالیسي جوړه شي چې هغه هیوادونه چې افغانستان سره اوس اړیکې ښې نه دي، هغوی سره اړیکې ښې شي، هغه هیوادونه چې اړیکې ښې دي، هغه هم اړیکې نورې هم قوي شي. دلته د دغې طرحې په اړه زه خو په شخصي لحاظ باندې د دغې طرحې هرکلی کوم او طرحه قوي طرحه ده او هیله لرم چې زموږ دغه مشران صاحبان چې دي، هغوی هم ډیر زر د دغې طرحې لپاره سوال ځواب چې دي هغه پیدا کړي او له بېلابېلو قشرونو سره وګوري، د خلکو ملاتړ چې دی دا راخپل کړي. کله چې د خلکو ملاتړ راخپل شي، د خلکو منښته واخیستل شوه، بیا که یوه طرحه، یو پروګرام یو څه شکمن وي، یو څه داسې سم هم نه وي، بیا د خلکو په همکارۍ سره هغه ناسمې سمیږي، هغه نیمګړتیاوې
په مثبتو اړخونو باندې اوري نو داسې واده که چیرې دوی سلا مشورې وکړي خلکو سره پروګرامونه جوړ کړي والیان صاحبان قومي مشران راوغواړي په ولایتونو کې په دې کار وکړي په ولسوالیو کې ولسوال صاحبان قومي مشران د کلي کسان راوغواړي ګورئ دا پروګرام دی کنه میرمنو چارو ریاست د خپل میرمنې راوغواړي زر د پیغامونه سره یو ځای ته کې ولی د مشر وټکی پیغامونه د کابل ته راولېږي د خلکو منښت وشوه کنه که چیرې وخت نیسي وخت اضافه بیا د کابل ته راوغواړي هر څوک دا مسؤلیت لري چې په دې اړه کار وکړي په اخر کې ډیره مننه موږ امید لرو چې په افغانستان کې سوله راتلونکې ده خو هر څوک هر ځوان هر خورکۍ هر څوک چې دی باید د سولې سفیر شي د سولې لپاره کار وکړي دا مسؤلیت زموږ ستاسو ټول دی راځئ ګډه د سولې لپاره کار وکړو په همدې هیله د تلپاتې سولې په هیله کور مو ودان ښاغلی سادات ژوندي اوسئ درنو لیدونکو ښاغلی ډاکټر کمال سادات د سیاسي چارو شنونکی و چې د افغان سولې په اړوندو مسایلو یې راسره بحث او خبرې اترې درلودې